بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو عزتمندو درنخوږ پروګرام د پنځلسي شپې حواله سره محفلینات رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم قربا مفتی فضل الله جنیدی سره خپل درانه خواږه ملمانه ممتاز عالم دین مولانا مفتی خادم شاه صاحب، قاری محمد حسان صاحب و جناب محترم عزت مآب عالی جناب مداح الحبیب صلی الله علیه و آله وسلم فواد علی حیدری صاحب او زما درون خوږ پروډوسر صدیق صافی صاحب. ګرانو کتونکو اوریدونکو، ستاسو د پاره سونو اف ام خصوصي ټرانسمیشن په خاص شپو او په خاصو ورځو کې رابطه نمبر یاد ساتئ 09152541143. په پروګرام کې د شروعاتو نه مخکې زه د خپلو درنو خوږو میلمنو ته په خیرالی ویم. په خیرالی سره سره د هغوی د خوش آمدید او د هغوی شکریه ادا کومه. درانه خوږو میلمنو تاسو ټولو ته په شریکه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. درانه خواږه میلمانې دي په خیر سره. خوږو عزتمندو، د پروګرام شروعات به د قرآن کریم د تلاوت کلام پاک نه. نو زه خپل درون خوږ قاری صاحب، ننا قاری صاحب، قاری محمد حسان ولدیت مولانا قاری محمد سعید جان المعروف جلالی صاحب، هغوی ته د زړه د کومې نه دعوت ورکوم چې هغوی خپل مخصوص انداز کې د قرآن کریم په تلاوت سره د دې ښکلي پروګرام پنځلسي د شپې خصوصي ټرانسمیشن مفتی فضل الله جنیدي سره محفلینات رسول مقبول صلی الله علیه وسلم افتتاح وکړي او پرانیستل وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو، خوږه شپه ده. یو خو د جمعې مبارکه شپه ده او د پنځلسي شپه ده، بل طرف ته پاک کلام پاک معشوم په خپلې پاکې ژبې باندې مونږ او تاسو ته واورولو. یقینا د قرآن کریم لوستل راغلی دي. نبی کریم علیه السلام فرمای اقرأوا القرآن بلحون العرب. قرآن لولئ تاسو په لهجه د عربو کې. یقینا قاری محمد حسان صاحب د خپل وس مطابق د خپل طاقت مطابق مونږ ته په ښایسته شیرین لهجه کې قرآن کریم د سوره رحمان تلاوتونه واورول. الله جل جلاله دې دوی لا د دې سیلې بدلې دنیا آخرت کې ورکړي او زه د دوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم
چې دوی مونږ له ټایم راکو راغله او مونږ ته پروګرام کې د شرکت موقع راوبخله چې یاره دوی راغله او سعادت راوبخلو. اوس زه راځم خوږو عزتمندو خپل درون خوږ میلمه چې مونږ به د نبی علیہ السلام مبارک ذکر کوو، د ذکر به اورو. نو جناب محترم فواد علی حیدری صاحب خو تر ټولو ناول د هغوی شکریه ادا کوم، زما ټیم د هغوی شکریه ادا کوي. یقینا د تعارف محتاج نه دی، یو ډیر مصروف شخصیت دی او مصروفیت سره سره معروف شخصیت دی او ډیر کارې دا کوي چې خلکو سره خیر ښېګړه وکړي او ورسره دا اهل بیت کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د غلامۍ غاړه کوي، یې په غاړه کړې ده او د هغې دپاره سرګرم دی او کار کوي. الله تعالی دې د دوی دا خدمت قبول او منظور کړي. بیا درته په خیر علی وایم، په خیر رالی. تاسو سپیچ خو اردو ده، خیر دی جی، اللہ مو خوشحال کا. نو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمون ګران کتونکو ته به تاسو څه کلام واوروئ، کومه ژبه کې ستاسو خوښي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټول ټیم پروډوسر صاحب ډېر مشکور یم چې تاسو دې پروګرام کې د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ثنا او توصیف په حواله باندې یاد کړم. جزاک الله. او دا ډېر غټ سند دی چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم سره هغې غلامۍ کې زمونږ نوم راشي، دا ډېر غټ سند دی. الحمدلله جبې خو ټول زمونږ خپل جبې دي چې کم کې د سرکار علیه الصلاۃ والسلام ثنا کیږي، خو چونکې د پښتو پروګرام دی نو زه پهلنی کلام به انشاءالله پښتو کې. جزاک الله جزاک الله. دا ستاسو په مونږ باندې ډېره لویه مهرباني ده. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمکدا حرم پا منارو کے دے، چمکدا حرم پا منارو کے دے، خوند مدینے پاؤسے دو کے دے، خوند مدینے پاؤسے دو کے دے. گنبد خضرا دیور تخیال کوا، گنبد خضرا دیور تخیال کوا، گنبد خضرا دیور تخیال کوا، گنبد خضرا دیور تخیال کوا. ہر عاشق و دل تپسل گو کے دے، ہر عاشق و دل تپسل گو کے دے، خوند مدینے پاؤسے دو کے دے، خوند مدینے پاؤسے دو کے دے. سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا. یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہر قدم اقدا پا احتیاط سرا، ہر قدم اقدا پا احتیاط سرا، ہر قدم اقدا پا احتیاط سرا، ہر قدم اقدا پا احتیاط سرا.
तले में जानन पदे कुसो के दे ख्वंद मदीने पौसे दो के दे ओ ए गुलाब ब्या करब रजा शलो 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 तग दे ब्या पस्तर गो इशारो के दे तग दे ब्या पस्तर गो इशारो के दे ख्वंद मदीने पौसे दो के दे ख्वंद मदीने पौसे दो के दे नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन जिया हवालम मोहम्मद रा खबर कुन मुशर्रफ गरच शुद्ध जामी जे लुत्फश खुदायाई करम बारे दिगर कुन तगद ब्या पस्तर गो इशारो के दे ख्वंद मदीने पौसे दो के दे। माशाअल्लाह बारकल्लाह। जनाब मोहतरम मद्दाहुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवाद अली हैदरी साहब ډېر ښه انداز کې استاد خو یو مخصوص انداز دی انفرادي انداز دی یقینا ډېر ګران کتون کې اوریدونکي هغه اوري هم او خوښۍ محبت کوي. حاجی محمد امین رحمه الله فرمایلی دي زړګیا سترګې لګوا دا تاسو خپل انداز کې وایي زړګیا سترګې لګوا د قدم لار ندا حضرت په ایخ قدمنا دومره خوار ندا. ماشاءالله ماشاءالله ګران کتونکو اوریدونکو پنځلسي شپه ده مبارک شپه ده برکتناک شپه ده کوشش وکئ مطلق عبادت پکې وکئ ماښام مونځ شوی دی اوابین قرآن تلاوت درود شریف ذکر و اذکار بخنه غوښتل له ماسخوتن مونځ جمع سره ماسخوتن مونځ نه بعد نوافل او الله جل جلاله نه وغواړئ ځان دپاره مونږ دپاره مونږ به الله نه غوښته کوو تاسو به الله نه غوښته کوئ زمونږ نور څوک دي و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ته زمونږ رب یې. خوږو عزتمندو په دغه پنځلسي شپې حوالې سره به زمونږ ممتاز عالم دین نامی ګرامی شخصیت مولانا مفتی خادم شاه صاحب آف مومن ایجنسی تشریف راوړی دی سپیشل پروګرام لراغلی دی د خپل محبت اظهار یې کړی دی. د دې شپې حوالې سره مفتی صاحب محترم تاسو به ګران کتونکو ته څه تعلیمات ورکوئ؟ د ټول ناول زه د ستاسو مفتی صاحب محترم او خپل پروډوسر او ستاسو د جمله منیجمنټ ډېره شکریه او تھینکفول یم چې ستاسو ماته په داسې اهم سټیج باندې او داسې اهم موقع باندې چې هغه د شب برات د الله جل مجده د طرف نه د نزول رحمت سبحان الله او د الله جل مجده گویا کې لطف او کرم او مهرباني خپلو اسیان او څومره چې بدکار او سیاکار دي موږ ستاسو هغې ته متوجه دی. نو مفتی صاحب محترم ستاسو ډېر شکریه ادا کوم ډېر تھینکفول یم الله جل مجده دې زموږ د ستاسو دلته دا ساعت دا ویل دا اورېدل په خپل بارګاه جل کې قبول او مقبول وګرځي. مفتی صاحب محترم چونکې شب برات هغه عظیمه شپه ده چې الله جل مجده چې کوم دی انا انزلناه فی لیلة المبارکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله علامه کشاف چې کوم دی هغه په خپل تفسیر کې دی تقریبا سلور نمونه ذکر کړي د دې شپې شب برات د شب برات سلور نمونه تفسیر کشاف کې علامه زمخشری رحمت الله علیه ماشاءالله جار الله زمخشری د دې تفسیر لیکون کې ماشاءالله
هغه سلور نمونه ذکر کړي دي ته لیلۃ المبارک هم وي ماشاءالله دته چې کوم دی اتقاء من النار حدیث کې مرাজি سیدنا عائشہ صدیقہ چې کوم حدیث دی چې اتقاء من النار یعنی شب برات یعنی د خلاصي شپه جهنم د ازادي دو شپه آزاد کړي شوی د اورنا ماشاءالله اورنا او هغه سره لیلۃ الرحمه مرتوي لیلۃ الرحمه د الله جل مجدوه رحمت خاصه د رحمت هغه ډیر په جلال سره او په جوش او په خروش سره په بندګانو ته متوجي ماشاءالله او دغه سره لیلۃ السک مرتوي لشي یعنی د دستاویزاتو شپه چونکی لیک لیکای په دې کې د ټول کال اډیټ تیاریږي د ټول کال لاتونکي کال چې څومره منګه مستقبل دی د دې شپینواله ټول اډیټ تیاریږي چې پلان کې به چې کوم دلته دومره رزق خوري دلته به دومره چې کوم دی دا وفات کیږي مفتی صاحب تاسو پرمایل چې دې شپې ته لیلۃ السوق د دستاویزاتو شپه سوال لري چې په دې شپه کې څه کول پکار په دې شپه کې خو چې کوم دی د الله جل مدول کا مشهور حدیث مبارک هم دی چې سیدنا علی المرتضی شیخ خدا نے روایت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ابن ماجہ ته دا غوی په قدم بے شک علامہ ابن ماجہ په سنن ابن ماجہ کی باب مستقل جوړ کړی دی باب ما جاء فی نصف من شعبان په کې حدیث ذکر کړی دی چې علی المرتضی شیخ خدا فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قوموا لیلها وصوموا نهارها سبحان الله تاسو بیا دوهراو قوموا لیلها وصوموا نهارها سبحان الله تاسو د شپې قیام وکړئ الله ته ودرېږئ مطلب لیل نه دلته کم لیل مراد چې کوم دی شب برات دی یعنی د 15 شپه د 15 خاص چې کوم دی حضور صلی الله علیه وسلم دا فوکس کړی دا ایڈریس کړی دا ځکه چې دی باب نم پته لګي چې علامه ابن ماجه رحمت الله علیه چې کوم دی هغه دا باب مستقل چپټر ټایټل لګولې دی باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان دغه د لاندې نه چې کوم دی دا حدیث ذکر کړي او حدیث راوی علی المرتضی شیخ خدا دې مبارک دی نو حضور دا فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قوموا لیلها وصوموا نهارها دې شپه کې تاسو الله ته ودرېږئ او قیام وکي او د ورځې روزه ونیسي او به ریزن د دې مخ کې مفتی صاحب محترم بیانوي ارشاد ریزن او وجه علت سره ولې ودرېږي د شپې الله ته قیام وکي قیام 15 منټم ولاړه ده 10 منټم ده 2 غنټې ده 3 غنټې ده نو دې ریزن او وجه علت دا دی چې فإن الله ينزل فيها سبحان الله لغروب الشمس الى سماء الدنيا سبحان الله ځکه چې الله جل مجدوه چې کوم دی دو ما خام چې کوم نور پریوزی غروب الشمس وشي نو د خپل شان او د اکرام کما یلیق بشاره اجلال فرمای مطلب دا چې الله جل جلاله اسماني دنیا ته نزول رحمت فرمایلی دی نزول رحمت فرمایلی دی اوسم فرمایلی دی د غروب الشمس نه ماشاءالله د غروب الشمس نه اوس دا موږ چې کوم ټایم او کوم پیریډ کې موږ لګیو گفتگو کو په دای کې الله جل مجدوه چې کوم د اجلال فرمایلی دی ماشاءالله او نو به سي الله تعالی درې اوازونه کوي او مفتی صاحب زما دا وضاحت مو کوم چې موږ تاسو سوسایټي او معاشره کې چې کوم ډیپریشن دی انزایټي دا څومره بیماری نه دي د رزق او د غربت د اغینه د افلاس د دندن خلاصېدل دي ګویا کې د ټول کال چې څومره خوشاله نه دي او څومره ټیشنو خدمت هغه په دې درې الفاظو کې فراته دي تاسو خبره کټکوم نه تاسو به خپل خبره کنټینیو ساتي تاسو ډیپریشن کنه لکه نننی واقعه ده غالبا نننی چې سلور ماشومان خپل هغه ذبح کړی دی په ثوابي الله اکبر الله او به خپلم خودکشي کړی خپلم خودکشي کړی دا ټول ډیپریشن دی دا ټول انزایټي ډیپریشن دی چا بس تاسو خبره جوړی ساتي الله جل مجدوه چې کوم دی درې ناری وخی سمین دي خبره ته ډیر فوکس وکړي د متوجي شي جی اولا نارسه د علام مستغفر لی سبحان الله الله جل مجدوه د خپل شان او د خپل قدرت او د کما څنګه چې داغه شان دی او داغه پاورفل داغه سره الله جل مجدوه دا یو قانون ما ذکر کوم د دنیا دا قانون دی مفتی سے محترم چې کله موږ دنیا کې څوک د چانه څه اخلي نو هغه ورزي هغه ورته تمم کوي هغه ته انتظارم کوي ویټم کوي جی خودلته الله جل مجدوه چې کوم دی هغه منګ لرازي اجلال فرمای الله اکبر یعنی دا الله رحمت زمونږه ویټ کوي زمونږه انتظار کوي زمونږه استقبال کوي نو الله سے فرمای چې الا من مستغفر لی فاغفره سوک شته د بخنی والا چې ماضی پاست ټول په ګناهونو کې تیر کړی دی چې زور ته ګناهونه ماضی ټول معاف کم الله اکبر دویمه واسی الا فاغفروا مفتی صاحب ډیر خپل الفاظ دي الله اکبر مداح الحبیب صلی الله علیه وسلم ډیر خپل الفاظ دي فاغفروا الله بخنو غواړي فاغفروا ګران کتونکو دي الفاظو ته سوچو کوي دا د شفقت نه ډک الفاظ دي الله اکبر لکه مور چې بچی ته आवाज کی بچیا راشه
ترکاری تیاره ده او روټۍ تیاره ده یا جامې مې رلیسي کړي شا په شا به ځو روانیږو او ماشوم په منډه منډه راشي فاغفرو فا د تعقیب مال وصل لپاره بس ته راشه د ګناهونو اقرار وکړه پخیمانی په مظاهره وکړه آینده ته نزان ساته فاغفرو ما تا بخنه ټول فاس ګناهونه مغفرت سبحان الله ترغیب مغفرت ګران کتون کو اوریدونکو مفتی صاحب ډېر خسته الفاظو کې تاسو ته د توبې ترغیب بیان کو جی مفتی صاحب دویم اواز چې کوم تاسو ته ما د کوم چې دا کوم ریلیونس او داغي یو مناسبت دا دی چې تاسو چې څلور کسان خپل یو مور چې کوم د بچین حلال کړل الله الله د دغه د پاره چې کوم د خاص کر دا ټول کال نو به حدیث کې الله فرمایي چې الا مسترزق فارزقه آیا څوک شته دی چې رزق د معنا طلب کی رزق ول ورکم سبحان او به دریم نمبر باندې الله جل مجدوه چې کوم د غروب الشمس نه د نور پر وترو نه چې اوسم دا ټایم شروع دی او تر کومه پورې به شروع اینټ او داغي بیگنینګ دا دی د غروب الشمس نه د ابتدا او انتها داغي چې کوم دی هغه رسته حدیث کې راځي به دریم ناره دا د الله جل مجدوه علام مبتلا فوعافيه سوق شته دی چې په تکلیف کې نخته دی په پریشانی کې مبتلا دی مصیبت کې دی دا په بیمارینو کې دی بیماری کې دی قرضدار چې دا غینه ول نجات ورکم الله الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر یعنی فار ایگزامپل دا درې سوزونه ذکر دا درې سوزونه کم نمبر 1 نمبر 1 چې کوم دی سوکشته دی چې ځان باندې د ګناهونو د وجه نه بوج په ځان باندې راوسته دی او ګناهونه یې کړی دي خپل پاست او ماضی کې چې هغه ته ګناه ماف کم دویم نمبر چې کوم دی سوکشته دی چې رزق وغواړي الا مسترزق فارزقه چې رزق معنی طلب کلا دا چا پشکور کې شروټي نشتا د چا افلاس او د دندن مطلب ډک خلک او د فاینانشلی هغه خلک کمزوري ویک خلک خلک الله تعالی چې کوم دې سکړي ایډریس کړی دي چې من وغواړي چې درک مدد او رزق کې خوجر سره راځي کپڑا جامه عزت هر یو څه رزق راځي تعلیم دینی دنیاوی نوکری ارس پکې راځي ارس راځي او دریم نمبر مفتی صاحب چې کوم دی دا دریم نمبر چې کوم الفاظ الله جل مجدوه چې کوم دی موږ استاد ته علی او شیخ خدای د مبارک روایت چې کوم کړی دی ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه دا دی دا دریم تھرډ نمبر چې کوم دغه دی هغه دا دی چې څوک شته چې ابتلا علامه مبتلا چې په څوک په ابتلا کې دي په امتحان کې دي په تکلیف کې دي چې هغه تکلیف ته نه لري کوم هغه نه نجات ورکم جی 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 نو دا د سحر پر الله جل مجدوه چې کوم دی دا پیریډ او دا ټایم کې لګي دی او مونږه انفارچونټلی بعض خلک په دې وخت کې عبادت او صالحات خو سکه بعض خلک په ګناه کې اخته الله الله نن سو ما چې کوم دی په مختلف درسونو کې مې دا خبره بار بار وکړه درې ټایم مې وکړه مسبخین مې وکړه مازیګر مې وکړه ماښام مې وکړه چې کم از کم یو ریکوست کوم که چرته طاعات او عبادات او صالحات تاسو نشي کولای په دغه خصوصي شپه باندې نصف شعبان باندې چې شب برات دا ليله الرحمه دا پنځلس شپه باندې نو مطلب کم از کم د ګناه دروازه په ځان باندې خو بند کړي الله ماشاءالله د ګناه چې کم شفقتا تفضلا ترحما وتتاسو دا فرمایل دا مې ورته فرمایل ماشاءالله ان شاء الله چې سامعين بم دا خبره ډیر په توجه سره اوریدلی او دغه نه به ډیر خو دا درې سيزونه فار ایگزامپل ذکر دا درې سيزونه ذکر نور غواړي الله نور غواړي او بل حدیث بی واده دی وادو غواړي بی واده دی کور دی کور غواړي بے روزګار دی روزګار غواړي دا چا په زړه کې چې دا الله او د الله د رسول مینه نشته هغه دی هغه مینه غواړي دا چا په زړه کې چې د صحابه او د اهل بیت مینه نشته هغه دی د هغوی مبارکانو مینه الله نه طلب کوي څوک حج لنی تلغی دی حجونه غواړي څوک عمرې لنی چا ازدواجی زندگی نشته ازدواجی زندگی دی غواړي یا ازدواجی زندگی شته اتفاقی نشته بچی نشته الله نه دی بچی غواړي سورس نشته دی چې سورس الله تعالی زرای ورکی او بل مفتی صاحب اخیری خبر کوم ګلونه دی وډول ماشاءالله یقینا ډیر مزه وکا او دا مجلس ماته جنتی مجلس سبحان الله سبحان الله دا الله د رحمتونو راوريږي زه خپل محسوسوم الحمدلله سبحان الله سبحان الله مفتی صاحب محترم ټلیفونونه را روان دي ټلیفون واخلو ان شاء الله او بیا به ان شاء الله نات شریف ته راځو ان شاء الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علی ستړی جنتی شي جنتی شي الله وبرکاتہ مازلی او بډا ماشاءالله ماشاءالله خوش نصیب انسانی بس تاسو خوش نصیب وای چې تاسو خصوصي خبرونه باندې سونو اف ام له دا چې کوم له دانه بعد موږ را کړې ده ماشاءالله موږ د سونو اف ام شکریا ادا کوو ډیر زیاته شکریا ادا کوم په هزار بار شکریا ادا کوم حضرت او استاد ملمتم سلام کوم زما ماشاءالله نن ملمانه درې ملمانه دي ښا درې سلامونه راولېګا سلور سلامونه درلېګم یو به زما د محبت لپاره شي ماشاءالله ماشاءالله الله استاسو لا جواب انسانی
تاسو ډېر حضرت ډېر ښکلې خبرې مو کړې او الله دې موږ له عمل کو توفیق نصیب کړي. ډېره بختوره شپه ده که نه؟ جی جی. او مطلب عباداتو کې ته رول پکار دی او بل چې د ګناه نه پکې ځان وساتو. ګناه نه پکې ځان وساتو ځکه چې دا ګناه زموږ دپاره د خطرې باعث جوړ نه شي که نه؟ جی جی بالکل بالکل. او تاسو ګوره اقسام بیان کړ چې د چا بېروزګار ځان له غواړي نو پروګرام حواله سره د تاثرات بیان کړ. ډیره مننه، شکریا. کس سوال خوږ لري، پښتنه خوږه لري، نو خوږ جواب به ان شاء الله ملاويږي. بس داسې څه خاص تپوس نشته دی، د دعاګانو په لیست کې شامل کړئ چې الله ټول ضرورتونه او د بیمارۍ د هغه الله چې کوم دی ختم کړي. جمله مشکلات دی الله حل کړ، جمله مسلمانانو سره. آمین ثم آمین. خوشاله اوسئ. بنډل اف تھینکس. وعلیکم السلام. ماشاءالله ماشاءالله. مازلی او بڑا بیرا د پروګرام خوان دو بالا کولو د پاره نعت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم طرف ترزو ګران کتون کوریدونکو په توجه سره سترګې پټې کوي، زړه او دماغ مدینه منوره ته متوجه کوي او دا سوچ کوي چې زه د هغې کوڅو کې ګرځم او را ګرځم، باب السلام باندې داخل شوما، مسجد نبوي کې ناست یم او صلات او سلام ویما او ان شاء الله زمونږ خوږ رور به مونږ د مدینی منورې په کوڅو کې ګرځي. یو کلام اردو کې جی 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 ارشاد. هغه مقصد دا چې کوم تاسو د مغفرت خبرو کو. جی جی ماشاءالله. چې کم انسان مغفرت غواړي او د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم وسیله سره غواړي، نو بیا هغه غلامان قیامت پر روز محشر به سرکار پسې به رواني، هغه به زمون لیډینګ کې رواني، مونږ به یو جلوس شکل غږی پسې به روانو جنت ته. مطلب دا غوی د جنډې مبارک اعلان. او جی ان شاء الله. نو هغه شاعر هغه منظر بیان کړی دی. جی جی. نو هغه پیش کوم. ماشاءالله ماشاءالله. ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ، سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر، یہ تو طیبہ کی محبت کا سر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا سر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، لیونے شمنن میں یار لیدلے نہ دے، مادد و جانو سردار لیدلے نہ دے،
چه پیسا ور سرا نوی خود غریب وی ما غریب سڑے او خیار لیدلے نہ دے زرحمان محمد دادے خاک رو بیاما مادد پشان دربار لیدل نہ دے پل سے مجھ سا بھی گناہ گار گزر جائے گا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی پل سے مجھ سا بھی گناہ گار گزر جائے گا یا صاحب الجمال ویا سید البشر سبحان اللہ من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر پل سے مجھ سا بھی گناہ گار گزر جائے گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں پل سے مجھ سا بھی گناہ گار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہ گار کے ساتھ ہم صبح حشر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر ممتاز عالم دین سے روایت بیان کو دا مدینۃ العلم نبی علیہ السلام فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابها کرم اللہ دا علم سبحان اللہ دا خار دروازی پر روایت باندے ہوگو عزت مندو ٹیلیفون طرف ترازمہ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر صحت صدا الحمدللہ دعا گانی دی بھائی جان سوکو دا کم زینا تادم سلام کو مودی مفتی صاحب تاو دینا پان وعلیکم السلام مننا مننا السلام اللہ کو خوب ایمان خوشحال کا اللہ کامل ایمان نصیب آمین سوک شفیق اللہ خبرکم جی کو ہاٹ نا شفیق اللہ جی 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 ما خدا زړه کاری سے دا صلات غنا تسبیح مون جی دا اوس کوم کو ورسته کوم دی اوس ما د الله سم جڑا را یار الله تعالی کامل ایمان نصیب خجی ددی جواب تاسو ته مفتی صاحب درکې خجی او لکه طریقہ راتو خېګا طریقہ هم درته وخی طریقہ مفتی صاحب مبارک سے وہ گران کتن کے سوالوں کو شفیق اللہ کو ہاٹنا
که زه چېرته نورم داسې نور کتونکو ته هم څه نو ضعیف هغه معمولات چې د اسلافو صالحینو نه منقول دي په دې شپه په باندې دې شپه باندې کوم هغه لږ شان بیان کوم ارشاد ارشاد ټولو به فایده وشي بهشک جی بهشک د ټولو نه خو اول لکه څنګه چې شفیق الله کوهاټ نه خبره وکړله چې زما هغه وی پروګرام مې اورېدو دا پروګرام اثر را باندې سر را باندې وشو ماشاءالله ماشاءالله سبحان نو پروډوسر سه وی او می جړل سترګو نه می وی خو کلاړي سبحان الله سبحان الله بس دا خو جی هغه د الله جل مجده اخلاص ته جی ماشاءالله تاسو ډیره شکریا خیر دی تاسو جی، ډیر جی، شکریا جی. ټول ټیم شو ډیر شکریا نو د ټول نه چې کوم معمولات دی هغه ځان سره دی نوٹ کی د ټول نه اول فرست ټایم کې دا پکار دی چې سورې سین دریزل وای سورۃ یاسین سورۃ یاسین دریزل بیا ورپسې د سورې الدخان چې کوم دی هغه آیات کریمه یا دریزل دی ټوټلی سورې الدخان 15مه سپاره ده جی سورۃ الدخان دی ټول وای دریزل یا دریزل نشي ویلې نو داغي ابتداء اته آیاتونه چې کوم دی هغه د 30 مرتبه وای ماشاءالله ماشاءالله داغي سره چې کوم دی دا دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 100 مرتبه وای کوم د یونس علیه السلام چې کوم دعا ده جی 100 مرتبه چې کوم دی درود پاک وای ماشاءالله کار یو درود شریف ته آسان وي داغي سره سلسل دی استغفار وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او ګران کتون کی مختصر استغفار استغفر الله دام کافی دی استغفر الله الهی تبت دا غفرانک غفر دا ټول ماشاءالله دغه دی نو دا غینه بعد چې کوم دی به دی تلاوت وکي چونکه امام حسن مجتبی علیه السلام معمولا په دې ماشاءالله ماشاءالله چونکه ریلیونس کې جنتی زوانانو سردارانو الله حسن و حسین سید شباب اهل الجنه چې دی مبارک بم دا شپه چې کوم دی 3 حصو باندې مشتمل کوله پدریو اعمال باندې به مشتمل کا دا حساب دري کیټګریز کړل او پدری اعمال باندې مشتمل ماشاءالله ابتداء به د حضور نبی کریم علیه السلام باندې درود و سلام سبحان الله السلام علیک ایها النبی ورحمت الله او علامه مفتی صاحب یو د ذوق خبروک علامه قسطلانی رحمت الله علیه شارح د بخاری دی هغه د لیکلي چې کوم ان الله ملائکته یصلون علی النبی دا کوم چې د دې نزول شوی دی نو دا په دغه شعبان معظم کې شوی سبحان الله دا د درود شریف میاشت د درود شریف دا شپه د درود شریف دا درود شریف میاشت ماشاءالله ماشاءالله نو درود پاک دی وي دا غي سره چې کوم دی به تهجد دیو کی قیام الليل پنیت باندې د ات رکعت قیام الليل مو کی غي سره دی 8 کی ماشاءالله دا ټول دغه دیو کی ان شاء الله هغه نه بعد دعا وغواړي او الله نه دی په ګړګړاهټ باندې خپل الله جل مجده ته دی چې کوم دی چې ټول صادر او جولای وغړي او دراتلون کی کال ټول بجټ او اډټ چې کم تیاریدون کړي دا غي د ذلت نه د بچاو سوال دی وکي سبحان الله مفتی صاحب تاسو فرمایي چې د شپه کې درود شریف امام حسن رضی الله تعالی عنہ پر فنسر تاسو دا یو درود شریف دویم نمبر القول البديء علامه سخاوي د ذکر کړي دا قول او دویم به کوم عمل کوي دویم عمل چې کوم د عبادت دی وکي استغفار وما كان الله معذبهم وانت فيهم او دریم نمبر باندې چې کوم د مطلب دا چې هغه دي سو کی واسجد واقترب سجده دی وکي الله ته سر بسجود شي په دې کې صلات تسبیح هم به راځي ورو خبره کړي و صلات تسبیح طریقه خو سمپل آسان ده سره وخت صلات تسبیح منس کوم چې کله نیتو دی سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې سي پوری چې کله وای نو بیا بسو کی بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 مرتبه وای بیا تعوذ او تسمیه اعوذ بالله بسم الله وای بیا الحمد شروع کی الحمد چی وای بیا یو سورت وسره وای قل هو کدل ورزی کبل ورزی بیا دغه نه بعد چې کوم دی بیا 10 مرتبه سبحان الله الحمد لله دغه کلمات دی دوهراو کی بیا دغه نه بعد چې کله دی رکوع ته رکوع کی دی اول خپل تسبیح سبحان ربي العظیم و سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم اب بیا دغه نه بعد 10 مرتبه بیا دی وای سبحان الله والحمد لله بیا دی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې وي به دغه بعد به یعنی قومه کې 10 مرتبه وي به چې کله سجدي ته لاړ شي سبحان ربي الاعلى التدم للزلوي به چې کله جلسه ده چې کوم جلسه ده دی په مینس کې چې کله راوچت شي د 202 په مینس کې چې کوم جلسه او لزل دی به وي به دوباره سجده وکي نو دا 75 مرتبه شو یو رکعت کې 75 مرتبه ګران کتون کو اوریدونکو امام حسن رضی الله تعالی عنہ مبارکنا طاؤوس یمانی دا امام بخاری رحمه الله استاد محترم تاسو ته کو چې د پنځلسی پشپه باندې تاسو کم اعمال کوي نو هغه مبارک او تو فرمایل چې زه د شپه په دریو اعمالو باندې راګیرو ما رومبانه
درود شریف د الله حکم دی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دویم نمبر استغفار، چې کله بنده د الله استغفار وی الله په د عذاب نه نازلې بشک. وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون. دریم نمبر الله فرمای سجده وکا رانږدې شه، سجده وکا رانږدې شه، واسجد واقترب، واسجد واقترب، سجده وکا ما ته رانږدې شه، سجده وکا. مفتی صاحب د صلات تسبیح طریقه ذکر کا، یو رکعت کې به 75 ځل زرتا دوباره دهراومه نیت پوتاړي د سلور رکعاتو نفل، سلور رکعات نفل مسکوم الله اکبر ثنا به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك 15 مرتبه با درېمه کلمه وي که مکمل وي او که ولا اله الا الله والله اکبر پورې وي. بیا با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، بیا سوره فاتحه. سوره فاتحه سره د قرآن څخه حصہ ملګری کا د آیاتونو په شکل کې یا د سورت په شکل کې، چې نه فارغ شي رکوع لازمه لزلی هم دغه کلمات وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به رکوع لاړ شي الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، دا درېمه کلمه بیا په رکوع کې لزل وي. رکوع نصر را پورته کې سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لزل بیا وي. بیا به سجدې له لاړ شي، سجدې کې تسبیحات وي سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی لزل بیا درېمه کلمه وي که مکمل وي او که د سبحان الله نه والا ولا اله الا الله والله اکبر پورې وي. بیا به جلسه یعنی لومبۍ سجدې نه چې سر راپورته کړي الله اکبر لزل بیا وي. بیا به دویمه سجدې له لاړ شي، تسبیحات د سجدې ټو وي، بیا به درېمه کلمه وي. بیا به راپورته شي دویم رکعت ته. دویم رکعت کې به سوره فاتحه کې بل شروعات نه کې بسم الله الرحمن الرحیم بل نه وي، اول به 15 مرتبه بیا د غدرېمه کلمه وي. بیا به بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دویم رکعت په هم د لومبي رکعت په شان وکي، دریم رکعت په د لومبي رکعت په شان، څلورم رکعت د لومبي رکعت په شان، او بیا به سلام وسرخه. برکتی مونږ دی او ډیر فواید نبی علیہ السلام مبارک بیان کړی دي. وګو عزتمندو ټلیفون طرف تر اعظم ټلیفونونه را روان دي، ان شاء الله بیا به د ممتاز عالم دین سره گفتگو کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او رقم زینا؟ ما خبرې کوم د تاسو درېوانو ته ډېر سلامونه. تاسو درېوانو ته ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. ممتاز عالم دین مفتی خادم شاه قاری محمد حسان مداح الحبیب فواد علی حیدری صاحب ته او زه او صدیق صافی صاحب پکې پاتې شو. مونږ تم سلامونه دي. جی چې دومره ښایسته پروګرام موږ دپاره راوړی دی او موږ په دې شپه باندې خبر کړو چې داسې ښه پروګرامونه داسې ښې مسلې شته دی خو موږ ترې نه خبر. جزاکم الله ټول کور ته د الله جزای خیر ورکړي. امین امین. چې مولانا صاحب تاسو نه زه یو اجازانه ریکوست دې پریس کوم چې په دې شپه کې په خپله دعا کې ما م یاده کوي زما ډېر زیات نقد دې یادو یا الله زمونږ دا خورکۍ خوشحاله کړي، د تمامو خویندو سره یا الله د زړه مرادونه پوره کړي، یا الله که بیماری صحت ورکړي تندرستی ورکړي. امین صلی الله او مولانا صاحب زما د ورونو بیخي کارونه نشته او ډېر زیات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ولا زر پیرې د ورځې وایي. بالکل دی ولوي او زما مور هم ناجوړه ډېر زیاتې دعاګانې ته وکړئ د دې دپاره مې ضرور شفای کامله عاجله مستمره دی الله ورکړي. امین. امین. او مولانا صاحب دا پوښتنه لرم چې څوک تهجد ونه کړي او بس دغه وظایف وکړي دا تاسو کوم وښودل الله جل جلاله رحمت بانه غواړي، بس تاسو خپل همت وکړئ ستاسو چې څومره همت دی څومره موس دی بس. بس الله پاک هم ډېر زیات آمین آمین آمین. وکړل او ما تر کدانات شریف ما ته تاسو وویلو په خپل دغه باندې چې مونږ به یو جنت به یو جانان به وي، مونږ به یو جنت به وي جانان به وي، مونږ به یو جنت به وي جانان به وي. سبحان الله. جی بالکل که تاسو ما ته وویل بالکل بالکل مونږ مېلمه ته درخواست کوو مونږ به یو جنت به وي جانان به وي. مداح الحبیب صلی الله علیه وسلم که دې سره تاسو سره ټچ څه کلام وي
ټچ خو نشته هم دی کې به یو شعر بدیله کوشش وکړو ولې چې دا ما اورېدلی نه دی ماشاءالله او زما نه ډایری کې یا ته سره موبایل کې نشته دې سره ټچ کلام نشته ما سره خجی وای جی دال مونږ به یو جنت به وي جانان به وي مونږ به یو جنت به وي جانان به وي مونږ به یو جنت به وي جانان به وي سبحان الله جانان به وي جانان به وي ټولغه خاندان به وي سبحان الله سبحان الله چونکہ زما لینگویج اردو دے کوئی بات نہیں ہے جی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ خوش آمدید خوش آمدید ہم مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں خوگو عزت مندو ټلیفونونه هم را روان دي ناز شریف به انشاءالله تاسو مونږ ته پیش کوي ټلیفون اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر سیادت خدا الحمدلله لگ نرے نرے خو خانده کنه صاحبا الله دې کامل ایمان نصیب کړي سارا رټولو مسلمانان کنه جی تاسو به منی رہتا جی زه یو خبره کوم تاسو څنګه خطا سره سره اتفاق وکړي صرف ځکه نه زمونږ ټول ټیم ټول بګری کی دا څه کم څه تاسو سره دا کاری صاحب دا ابل مفتی صاحب دا ناتفان کاری صاحب دا جی 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 وزه تاسو ټول ته جامع مامې کوم کاری صاحب تاسو به قبل ویرانه یارا بار صورتي سره تکي جامع نه جامع ایما جذبه دا کنه گفت جی جی تحفه بالکل 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 ها اوزه ګور دي پستر کو الحمدلله معذور مې مقبول شي الله اکبر خوشاله شي خوشاله شي دا ګور کاری څه ورته بار بار خبر کوم زه په ژوندۍ کې ګورې کوم سما ټلیفون نه دا کړه پوجي دا اول ځل سبحان الله جنتی شي مطلب پروګرام حواله سره د جذبه روچته شو په خدای کې نو کاری صاحب کيو چینل سم ټلیفون کوم جزاک الله او نوم دې سره شفیق الله منوم د جی کوهات شفیق الله خا شفیق الله شفیق الله ماشاءالله شفیق الله سے زبر کاری صاحب دا غره تاسو من خاص ما منځرو شي لګي ان شاء الله ها لا جزاك خير نمبر راکوم غرض لته پیسې لګم دي تاسو جامع والدان ته ان شاء الله زه الله کامل ایمان نصیب الله مو بخیر شکریہ تاسو جی خپل طرف نه کلام پیش کی زه پکې ډېر نه خیال کېږم مزه چې خبرې بیا یو کلام دی هغه د باره کې دی چې نن سبا د امت مسلمه حالات ډېر زیات خراب دي جی جی هغه وجہ څه دی اردو کې دی لیکن ما ته پته یې ټول به انډرسټینډ کی ان شاء الله ښه جی ماشاءالله او بل خبره دا دی تاسو ډېر مزدار چې کوم خبرو کې کنه نو تاسو ډېر خپل خبرو کو چې الله پاک مونږ له د رحمت بهانه ورکړي ټولو نه غټ د رحمت پرده مونږ له رحمت العالمین صلی الله علیه وسلم سبحان الله ارشاد دوباره دا خبرو کیږي چې مونږ له د رحمت بهانه خو ډېری دي خو ټولو نه غټ د رحمت پرده چره یعنی زموږ په رحمت العالمین صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین سبحان الله ولې چې بل امتونو بس ګناه کول ما غټم بغي باندې عذاب رالو او مونږ خو قبر کې په پرده کې په دنیا کې په پرده الله 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 او یو کلام پیش کوم ان شاء الله جی جی ارشاد जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला कुछ हम भी अपना चेहराए बातिल सवार लें कुछ हम भी अपना चेहराए बातिल सवार लें बू बकर से वो आईने सिद्को वफा के ला दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला महरूम कर दिया हमें जिनसे
نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں سیدہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی اگر یہ چاہو کہ عظمت نماز کی دیکھو میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھو باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سبحان الله ماشاءالله ګران کتونکو اوریدونکو ستاسو د ټلیفونونو د زړه د کومینه احترام کوم استقبال ورته کوم. مفتی صاحب محترم اخیری دو نیم منټه دی مونږ به دعا نصف شعبان هم کو اجتماعي تاسو ګران کتونکو تباخیر کې څه وایي؟ زه اخر کې یو خبر موږ نه پاتې شوله مفتی صاحب محترم دا 2 منټو کې زه خپل خبر راغونډوم اختتام پروګرام چونکې اخیری لمحاتو ته روان دی. جی جی ټول خلک کم احادیث چې مونږ ویلي دا ټول چې کوم دی علامه صحیح ابن حبان علامه ابن ماجه سنن نسائی امام ترمذی بعض خلک کې ډاوټ کوي چې آیا دا شپه چې کوم دی دا د قرآن او د احادیثو نه ثابت ده کنه بالکل کټګوریکلی دا ثابت ده. د قرآن یعنی محدثینو به باقاعده په خپل کتابونو کې ترجمه الباب راوړی دی دا یو ډاوټ دا بابونه یې او جی دویمه خبره دا چې دی مختلف احادیث من نن کوم موږ مطالعه وکړله نو مختلف احادیثونه یو څو کسان دي تقریبا 9 فگر یا 10 فگر دي هغه خلکو ته الله جل مدو په دې عظیم شپه باندې چې هغه بخنه نه خپل حال پرېږدي. نمبر 1 څوک دی مشرک شرک الله 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 موږ مشرکین نه الحمدلله لا موحدین لا اله الا محمد رسول الله. دویم نمبر چې کوم ناحق قتل کون کې انسان الله الله. دریم نمبر چې کوم دی شرابی انسان. سلورم نمبر چې کوم دی زنا کون کې انسان. پنځم نمبر خپل مسلمان روړ د پاره بغض کینه ساتون کې انسان پزړه کې یعنی زړونه پاک ساتل پکار دی عفو درگذر پکار دی او دا غي سره سره چې کوم دی به د قطع رشتہ قطع کون کې انسان او په ګناه باندې اصرار کون کې انسان ام دغه رنګ چې کوم دی مطلب خپل سره رشتہ کټ کون کې انسان دغه خلکو ته الله جل مدو د حقوق د والدینو نه فرمانه انسان دغه چن افراد ته الله تعالی نو شب قدر په فرمان بخنه کوي او نه پدیش په باندې. جزاک الله ز خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه تاسو شکریا دا کوم خو عزت مون دعا نصف شعبان. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائبين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقتر علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك حق وقولك الحق في كتابك
كلامك المنزل على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.